السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ بیاست او د صحت جامې به په تن باندې نن چې زموږ په معاشره کې بدبختي ده زموږ په معاشره کې عیاشي پیلاو سوې ده چې نن خبریږي دلته زنانه غورځېدلې ده چا سره یو په بل ځای خبریږي په بل ځای کې یو زنانه د نارینه سره تللي هغه وجه دا ده چې موږ مهرونه زیات کړي دي 8 لکه 10 لکه 12 لکه 15 شل لکه 25 لکه 10 لکه پورې نو کوم مهر چې زیات وي دغه د سنت طریقې نه خلاف دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې مهر زیات مو مقرروي زیات مهر مژدي که چیرې دغه زیات مهر کې عزت وای په دغه کې تقوا وای د دین زیات حقدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي ته او یو لور مبارکه ته وګورئ چې 12 اوقیه په بل روایت کې 12 نیمه اوقیه مهر مقرر شوی دی د دین زیات مقرر شوی نه دی نو کوم سړی چې زیات مهر مقرري هغه به همیشه د فتنو سره مخامخ کې د عیاشي سره به مخامخ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که چیرې ستا لور پیغله ولې مرکه درته راله تاغه ته نه کوه بیا چې دغه لور په کومه ګناه کې مولوي سوه په کومه ګناه باندې اخته سوله مور و پلار هم په دغه کې شریکان دي له کومه ګناهونه چې هغه زنانه کوي د دې لورې کوي الله تعالی کومه سزا ورکوي هغه به مور و پلار ته هم ورکول کیږي نو ته یو سوچ او فکر وکړې محترم مسلمانانو نن سبا څومره ډېرې زنانوې په ګناهونو باندې اخته دي په زناګانو باندې اخته دي که چیرې دغه مهر زیات مقرر کړی دی دغه زیات مهر وجه دغه دی چې اخر به زنانې د داسې بدفعلي او فحاشۍ سره مخامخ کېږي که چیرې موږ مهر کم مقرر کړی وای بیا به هیڅکله دغه بدفعلي را مخامخ سوی نه وای او نه به د شرمندګلوۍ سره په دنیا کې مخامخ سوی وای لکه څنګه چې په دنیا کې د شرمندګلوۍ سره مخامخ سولې دغه رقم به په آخرت کې هم د شرمندګلوۍ سره مخامخ کېږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې بهترینه نکاح هغه ده چې هغه کې مهر کم وي بهترینه نکاح د الله رسول وایي هغه ده چې په هغه کې مهر کم وي پیسې لږ جن واخلي 3 لکه 2 لکه 2.5 لکه جن واخلي خدای دې فرنیچر په تا باندې نه کې ور سره زر په تا باندې الله تعالی دې نه کې ور موټرسایکل غړې شی مو ورکوه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتی ته د هغه بیبي ته وګوره د هغه لور واده ته وګوره چې په هغه کې شی نسی په دې باندې بسته هغه زمون خوشاله هغه لورکې به دې هم خوشاله که چیرې ته 15 لکه روپۍ جن اخی بیا به 15 کاله ستا پر کور ناسته وي 10 کاله ناسته وي داسې زنانې ستا چې در اوسه 12 کاله کیږي د پلار پر کور باندې ناسته ده په 15 لکه یې ورکړې ده صرف 3 لکه روپۍ رسولي نو دغه به ستا دغه د لور مهر څنګه در ادا کوي څنګه به در کوي او دغه زوم به دي څنګه د عیاشي سره نه مخ کیږي په بدفعلي به ناخته کیږي او دغه زنانه به څنګه په بدفعلي باندې ناخته کیږي اخر به ضرور دغه انسانان په بدفعلي باندې اخته شي په دنیا کې به هم شرمنده او په آخرت کې به هم شرمنده زیات مهر د الله رسول نه دی خوش کړي زیات مهر نه دی خوش باید موږ ته زیات مهرونه مقرره نکو که چیرې یو څوک ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتی وایي هغه به بیا ډیر کم مهر لګوي او زیات مهر به نه لګوي 10 لکه 15 لکه روپۍ ورکړي او 15 د خوري څه په لور باندې لګوي دغه پیسې خورنګ مطلقاً حرام دی محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که چیرې وګوله دي د حرام وخوړه د 40 شپو پورې ستا عبادت نه قبلیږي کله چې ته د خپلې لورکۍ مهر په لکاو باندې خوري بیا به څنګه ستا عبادت د الله تعالی په دربار کې قبول شي یعنی دغه عبادت به هیڅ کله نه قبلیږي د الله تعالی کار اغزبه پر داسې انسان باندې وي چې د بل چا حق خوري او د بل چا پر حق باندې تجاوز کوي نو دغه لورکۍ و روپۍ تا تجاوز نه لري چې ته خپل استعمال کې څومره چې اخیستې دي هغه به پر دغه لورکۍ باندې برته لګوي